بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا اتصل به أي بالفاعل ضمير مفعول نحو ضرب زيدا غلامه أو وقع الفاعل بعد إلا المتوسطة بينهما في سورتي التقديم والتأخير نحو ما ضرب عمرا إلا زيد. وفائدة هذا القيد مثل ما عرفت آنفا أو وقع الفاعل بعد معناها أي معنى إلا نحو إنما ضرب عمرا زيد. أو اتصل مفعوله به بأن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل وهو الفاعل غير ضمير متصل به نحو ضربك زيد وجب تأخيره. حجی غوکی ملی سے منگ ویلیو اول نمبر منگ د مرفوع تعریف کړي واغې سم ته ویلي کیږي چې مشتمل وي په علامې د فاعلیت. دویم نمبر مرفوعاتو کې چې کوم اول قسم د فاعل داغیم تعریف کړي واغې سم ته ویلي کیږي چې اسناد ورته فعل شبه فعل شوی یو دا فعل شبه فعل باغې باندې په تقدیمی وجوبی نوعی سره مقدم یو په طریقې د دې چې دغه معلومه صيغه وي او یا شبه فعل معنی د معلومه صيغې نه جوړ اسم مشتقی وي. به من قواعد د فاعل شروع کړي وغه کې اوله قاعده دا وا چې اصل او راجح دا فاعل بر فعل سره متصل وي معنی په جمله معمولات د فعل کې په فاعل په ټولو مقدم ذکر کیږي. اقصیا دي به دویمه قاعده ک دوی حسابه کوي وته جوړي هغه دا چې څلورو زینو کې تقدیم د فاعل وجوبي دي او څلورو زینو کې تاخير د فاعل وجوبي دي. څلور زین پرون تیر شوی وکړه چې انتفاع د اعراب راشي لفظا مانوي تور باندې قرینه هم نه موجوده د فاعل په فاعلیت او د مفعول په مفعولیت باندې یو او دویم کله چې فاعل ضمیر متصل وي او دریم کله چې مفعول د فاعل چې پس د الا نه واقع وي او څلورم پس د معنی د الا نه واقع وي نو حکم وجب تقدیم فاعل وجوبي دی. د دې دویمه قاعده دویمه حصہ څلور زینو کې تاخير د فاعل وجوبي دی. وګ ورته کې دی اول نمبر نه سبق کله چې د فاعل سره ضمیر د مفعول متصل شي کله چې د فاعل سره ضمیر د مفعول متصل شي لکه مثال ضربا زیدن غلامه فاعل له او دې سره ضمیر دی چې هغه زید تراجی دی هغه د فاعل سره متصل له غلامه متصل مجرور متصل له غلامه کې هو ضمیر مضاف الیه ده کنه. بهرحال ضربا زیدن غلامه کی د مفعول ضمیر چې د فاعل سره متصل له قران کې الله وی وید ابتل ابراهیم ربه کی فاعل له او دې کې کوم ضمیر د ابراهیم تراجی دی علیه السلام هغه لفظ ابراهیم چې دغه مفعول به واقع شوی دی. نو حکم دار تقدیم د مفعول چې او تاخير د فاعل دا وجوبي دی واجب به وایوغه زده شو د مسله ایوا دویم کله چې فاعل پس د الا نواقی وی ما ضرب عمرا الا زید پوه شولې ما ضرب عمرا الا زید شرط بداوی چې الا بد مفعول او د فاعل په منځ کې راغلی هغه مسله ده څه صورت شو تقدیم د فاعل لته موجوبی دی دا څنګه شویل چې امر رست کې او زید مقدم کې هم تاخير د فاعل وجوبی دی. دریم صورت کله چې فاعل پس د معنی د الا نواقی وی لکه انما ضرب عمرا زید دلتم د زید چې څوک فاعل له داغه تاخير وجوبي دي څه صورت شو درې دا خاصان دي کنه. څلورم کله چې ضمیر
کله چې مفعول ضمیر وي او د فعل سره متصل وي او فاعل غیر متصل وي کله چې مفعول ضمیر وي فعل سره متصل وي منصوب متصل او فاعل چې وي هغه غیر متصل وي لکه مثال په تور باندې ضربه څه مثال ورکړي ضربك زید کا دا مفعول دی او د ضربه سره متصل دی او فاعل چې زیدون دا غیر متصل دی په دې څلور صورتونو کې تقدیم د فاعل تقدیم د مفعول تاخير د فاعل لا وجوبي دی ورب بشو یو بس وجي وایو ښا نظم سبق کې په دې صورت کې دوا اجزا شو یو صورتونه بیانول هغه بیان شو او دویم وجه بیانول ورته وګورئ واذا اتصل کله چې متصل شي به چا پورې متصل شي مرجع د ضمیر خی بالفاعل غرض د علامه جامی بیان مرجع څوک متصل شي ضمیر مفعول ضمیر د مفعول متصل شي لکه مثال ضرب زیدا غلامه فاعل پورې ضمیر د مفعول متصل شوی دی غلامه یو دویم او وقع یا واقع شي څوک واقع شي به د ضمیر مرجع خي ای الفاعل او فاعل واقع شي بعد الا پس د الا نه واقع شي کما الا المتوسطه یا الا يدوما کما چې په درمیان کې راغلي وي بینهما د فاعل او د مفعول ترمنځ په کوم صورتونو کې چې فاعل مقدم وي او کوم مؤخر وي په دواړو صورتونو کې فی صورتي تقدیم او تاخير په دواړو صورتونو کې چې فاعل مقدم وي او تاخير او کوم مؤخر وي مثال ما ضرب عمرا الا زید تاسو مري څه پويږئ الکه راقید دی ولګو چې الا به متوسط وي وې د دې قید فائدہ مخکې بیان شوی دا وفائده هذا القید فائدہ دې قید چې دا مثل ما هما غفیده دا عرفت آنفا ستاروس لکشن مخی بی جندلی دا عرفه ده کنک عرفه ده عرفتا سمعنا عرفت آنفا تاسو ملی سے پوئی گئی اگه فیده داوا منگ ویلیو که چری الا مقدم شی لکه مثال داسی وایو ما ضرب الا زید عمرا الا مقدمه کو بدواړو لکه به تاخير فاعل ونکو بلکې تقدیم فاعل وکو به هم مالکی ظاهر ادا د فرق ناراضی لہذا تاخير فاعل بکې بین دی وجوبي او کله چې الا بمنس کی به معنا کې فرق راضی کې فاعل مقدم کو لہذا تاخير فاعل بکې وجوبی دی ذکر دې ترکیب معنی دارا چې ما ضرب امرن امر نه دی وهل مگر صرف او صرف نه ما ضرب امرن امر لنه دی وهل مگر صرف اور صرف حصر بزید کې دی کنه د مضروبیت امر نو معنی بداشي چې ما ضرب نه دی وهل زید د سی وایا الا امرن مگر صرف او صرف امر وهل کې لري شمر نور خلقم وهلی دای معنی دا نو مضروبیت پزید کې بن شو او ګولټه شو ما ضرب الا زید امرا و ما ضرب زید الا امرا و فاعل مقدم کو الټه می معنی وکړه لکه اوله صحیح وا داسې معنی دا ما ضرب داسې غږ کوي کنه ما ضرب امرا الا زید معنی دا د مولوی سبا چې امر نه دی وهله اچام مگر صرف زید نو ضربیت مضروبیت دا امر بن شو زید کی امر اچام نه دی واله پاتې شو زید کې دې ش نور څو کم والی او کته الټه شي ما ضرب زید الا امر نوې نبه خو معنی الټه شوله چې نه دی وهله زید مگر امر وهله دې کې دې ش نور خلقم وهله نمخ کې مضروبیت بند او په زید کې و ضربیت بند شو د زید په امر کې
معنا الټه شو او که الا په دواړو مقدم شي ما ضرب الا زید امرا او الا امرا زید الا امرا زید دواړو صورتونو کې به فرق نه راځي وي دا قسم مخکې تیره شوې وه برحال ما ضرب امرا الا زید که الا مینس کې راوګدسي وایو ما ضرب الا زید امرا الا مقدمه کو نو به که فاعل مقدم شي کنه نو هم معنی کې فرق نه راځي مخکې راځي وشو کنه او اتصل یا متصل شي مفعوله مفعول د فاعل به فعل سره متصل شي صورت بیانې د اتصال طریقه به څه وي بأن يكون المفعول اغدا شي کوم ځای پاتې شو او وقع الفاعل او وقع الفاعل دریم صورت یا واقع شي فاعل او وقع مرجع یعنی فاعل واقع شي معناها بعد روي سلا بعد معناها چلتا په الا معنی تبد بعد الا بعد معناها او ها ضمیر ای معنی الا به مرجع خودل چې ها ضمیر الا تراجه دي یا واقع شي فاعل پس معنی د الا نه لکه مثال انما ضرب عمرا زید من ویلو په انما کې قانون دی چې څوک مؤخر ذکري مناغه کې حصري زید کړي بس سلورم او اتصل یا متصل شي مفعوله مفعول فاعل به فعل سرا بأن يكون المفعول صورت بیانی غدا چې وی مفعول ضمیرا متصلا دا ضمیر متصل وی بالفعل فعل سرا وهو او حال دا چې وهو ضمیر فاعل تراجی د مرجی خي او هو الفاعل چې غیر ضمیر دا به ضمیر نوي متصل دا سی ضمیر چې هغه متصل وی به د فعل سره دا سی بنوي ځکه کچری مفعولم ضمیرو ور سره فاعل هم ضمیر متصلو بیا خو تقدیم د فاعل وجوبي دی خو پرون تیر شوی وکنه کله چې فاعل ضمیر متصلی تقدیمی وجوبي دی بهرحال مثال به دا ویل ک ضربک زید دلته تقدیم د مفعول او تاخير د فاعل وجوبي دی وجب تاخيره نو واجب دی تاخير د فاعل ای تاخير الفاعل به د فاعل ضمیر مرجع خودل چې فاعل له د چانه تاخير واجب دی ان المفعول یادی فی جميع هذه الصور بدغه څلور وړو صورتونو کې کجی اوس د هر یو د بار وجب بیان تاسو لږ بر وګورئ اول صورت داو چې کله ضمیر د مفعول د فاعل سره متصل وي نو تاخير د فاعل وجوبي دی دا وکنه وجه دا که موږ فاعل مقدم کو دا سی وایو ضرب غلامه زیدا ضرب غلامه زیدا نبی به غلامه کی ضمیر زید تراجی شي او زید د رتبه هم مؤخره ده او لفظا هم مؤخر ده نبی به ازمار قبل ذکر راشي دا شي ته به ضمیر راځي شي چې نه به لفظا مقدم یو نه به رتبه مقدم یو دا ناروا ده مخکې موږ ویلي دي ورته وګورئ اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول هر چې صورت د اتصال د ضمیر د مفعول له به فاعل سره تاخير د فاعل څخه وجوبي دی لئن لا يلزم الازمار دې لپاره چې لازم نشي ازمار قبل ذکر لفظا هم او رتبه هم دا وشو واما فی صورت وقوع بعد الا وليس بكل چې فاعل پس د الا نه واقع وي ما ضرب عمرا الا زید تلته تاخير د زید د فاعل څخه وجوبي دی چې مقدم یکو ما ضرب زید الا عمرا وایو نو کوم حصر مطلوب دی هغه فوت شي مطلوب دا دی چې ما ضرب عمرا الا زید امر نه دی وهله مگر صرف زید وهله مضروبیت دا امر بند دی بچا کی زید کی او کمانه او الټه کو ما ضرب زید الا عمرا وایو به بداسي چې زید نه دی وهله مگر صرف امر وهله عمر بنور چم وهله حالان کې مخصوص منګدا او چې عمر نور چانه دی وهله صرف زید وهله عدالت معنی جوړ شول چې زید نورید څوک هم نه دی وهله صرف امر وهله عمر بنور چم وهله پوهیږي به معنا فوت کیږي کنه دقه وجد انما ولم دا کچره من تاخير د فاعل وجوبی نو کو فاعل مقدم کو
نو کوم مقصود حصر دی به فوت شي وته وګورئ واما فی صورت وقوع چاغه صورت دی چې واقع وی فاعل بعد الا او یا د معنی د الا نه نو التولی تاخير وجوبی دی لالا د دې لپاره چې نشي لالا ينقلب الحصر دې لپاره چې الټه نشي حصر المطلوب كما حصر چې مطلوب واما فی صورت كون المفعول ضميرا متصلا دا اخري وجدا مری څه موږ ویلو چې کله مفعول ضمیر یو د فعل سره متصل یو فاعل غیر متصل وي تقدیم د مفعول او تاخير د فاعل د وجوبي دی ویلی مو وجدا دا کچره موږ دا سی وکړو ضربک زیدن کی دا زید را مقدم کو د کاو د ضربه په منځ کې راولو نبی به ضمیر متصل چره اب ضمیر منفصل شي نرسه به خبره نو مقصود د اتصال بفوت شي ځکه انفصال سره اتصال خامخا ختمي کې دوړو منځ کې تضاد دي ورسېدلې په بیا وره کچري منګه زید را مقدم کو ضربک زیدون کی زید د کاو د ضربه منځ راولو ترمنځ راولو نو به خو با اتصال کمو اب فوت شي د مفعول فعل سره واما فی صورت کون المفعول ضمیرا متصلا هر چاغه صورت دی چې باغی کې مفعول چې ضمیر متصل له والفاعل كون الفاعل صورت كون الفاعل غیر متصل دغه صورتو کنا دلته تاخير زکه وجوبي دی لمنافات الاتصال ذکر اتصال منافات دی الانفصال د انفصال سره او په تقدیم کې به انفصال راشي نه اتصال به ختم شي هغه دا به توسط الفاعل درمیان کې براشي فاعل کم فاعل یاده الغیر المتصل کم شي غیر متصل یعنی زید دغه فاعل لیدا په منځ کې راشي بینه د مفعول او بین الفعل او د فاعل ترمنځ د فعل ترمنځ تاسو په شولې ها یو صورت چې کله ضمیر د مفعول د متصل وي د فعل سره خو فاعل هم متصل وي نو به تاخير د فاعل نه تقدیم د فاعل وجوبي دی بخلاف ما بخلاف دغه صورت کې اذا كان الفاعل کله چې فاعل ايضا ضميرا متصلا هم دغه شان ضمیر متصل وي نو فانه حينئذ بدغه وخت کې به يجب تقديم الفاعل تقدیم د فاعل وجوبي دی لکه ضربتك ځکه دا د تقدیم د فاعل په وجو کې دا صورت چې کله ضمیر د فاعل د کله چې فاعل ضمیر متصل وي نه به تقدیم وجوبي پرون تیر شوی ولې څه پوه شولې تر اوسه دوه قاعده پوره شولې کله تقدیم او تاخير غي په شریک یو قاعده وایو نو یو الاصل اي الفعل او ده اذا انتفى الاعراب نشرو شول تر اوسه پوره شول دوه قاعده د فاعل تیر شولې توجه جی د فاعل د بار درې مقاعده هغه دا اوایي ووري کله کله فعل د فاعل چې په حذف جوازي سره حذفيږي کله کله فعل د فاعل چې په حذف جوازي سره د درې ما وڅلورم کله کله فعل د فاعل په حذف وجوبي سره حذفيږي ولې څه پوه شولې راځي درې ملا کوم صورت کې با فعل د فاعل چې ده په حذف جوازي سره حذفيږي وایي چې دا باغ صورت کې شکل قرینه موجوده وي بلکې دوه قرینه موجوده وي دوه یو په حذف د فعل باندې و موجوده وي او بل په تعیین د محذوف فعل باندې موجوده وي نو چې دوه قرینه موجودي یو په حذف د فعل او بل په محذوف فعل د محذوف فعل په تعیین باندې په دغه صورت کې با حذف د فعل چې د با جوازي وي حذف ولې بمشي او کني حذف می حذف وا لکه مثال تا نه څوک ته وسو کی من قام څوک ولال دي تورته زیدون فعل حذف شو اي قام زیدون خلم دي دام جایز د فعل حذف کا او که ذکر کې څوک درته وای من قام څوک ولال دي ته قام زیدون نه حذف دام جایز ده په خبره ورسېدلو دغه نفس مسله وکړه
خو ما تاسو ته ویل د حذف فعل لپاره څو قرائن پکار دي دوا یو په حذف باندې پکار ده او بل په تعین ده محذوب باندې پکار ده چې کوم فعل له ورته وګورئ نور قصه بس کوم وقد يحذف الفعل درې مقاعده او کله کله حذفيږي فعل قد چې په ماضي داخل شي تقلیل فایده ور کوي کنه او کله کله حذفيږي فعل کم فعل الرافع للفاعل کم چې فاعل لرفع ور کوون کړي ولې چې بدل تدوی اعتراض دي علامه جواب کوي صاحب د کافی معنی واردېږي اول اعتراض دا دی چې بیان دا د فاعل شروع دی او تابع حذف د فعل قصه راوړل یار ته خو د باس نه وتلې او د بحث نه وتل دا د بلغه او کار نه دی اول صاحب د کافی دا سی وکړه نو جواب دا دی مولوی صاحب موږ د باس نه نه وتی حذف د فعل خبره کو خو هغه فعل یادو څوک چې فاعل طرف ور کوي یعنی هغه فعل یادو چې د فاعل سره تعلق دی او د چا د متعلقاتو نه باس کول دا د باس نه خروج نه دی دا بل قاعده شته معترض توایو دا خبره خو ناروا ده چې سړی د باس نه وځي بالکل منو منګه خو منګ د باس نه وتی دا نه منو سو کبرا منو منګه کبرا قاعده کلیه ده د باس نه وتل من دي صغرا تا دا ولګول تاسو وتل دا نه منو منګ ولې نه موتی ځکه د فعل د حذف بحث کول دا د فاعل د متعلقاتو نه بحث کول دی او د چا د متعلقاتو بحث کول دا داغي د باس نه خروج نه دی ښه سوال او جواب باندې پوه شولې دویم سوال دا دی چې څنګه په وخت د قرینه کې حذف د فعل جایز دی دغه شان د شبه فعل هم جایز دی تا ولې فعل ذکر او شبه فعل ذکر نه کو نو علامه جواب ورکړي الرافع للفاعل بای د فعل خبره نه کوم څوک چې فاعل طرف ورکړي کا فعل وي او که شبه فعل وي دواړه یادوم نو الرافع للفاعل د دواړو جواب شولو اول جواب بداسي چې چالک باس نه نه وتی هغه څوک یادو چې فاعل طرف ورکړي نو د فاعل د متعلقاتو نشو او مطلق فعل نه یادو هر هغه څوک چې هغه فعل یو کې شبه فعل یو خو فاعل طرف ورکړي دواړه یادو نو به شبه فعل ذکر کړي دواړه به ذکر کړي کنه دواړه وای به خو متنو کنه اختصار ختمېدلو نو به اعتراض فعل ولی ذکر کو شبه فعل به ذکر کړي وای چې فعل اصل لیکنه ورته وګورئ اي الرافع للفاعل لقيام قرينه کله چې قرینه قائمه لام د پاره د علت نه لام په معنا د وخت د کني به اعتراض جوړیږي اعتراض زده کله چې قیام قرینه راشي دا خو علت دی او چې علت موجود وي معلول بخامخه موجودي کې دا هو قاعده ده تاسو نور الانوار کې وایي ښا علت چې موجود وي معلول بخامخه موجوديږي نو علت د حذف چې موجود وي حذف به وجوبي موجوديږي ته خو چې حذف به جوازي یو طرف ته علت دی او بل طرف ته د حذف د بارکه او به چې حذف جوازي دی نو علت د حذف چې موجود شو حذف به وجوبي نو جواب داري مولوی صاحب لام د بار د تعلیل نه دی د لام د بار د وخت دی اقیم الصلاه لدلوک الشمس کې لام د بار د وقت دی ای وقت قیام قرینه لقیام قرینه معنی وقت قیام قرینه دالتن علی تعین المحذوف دا اعتراض نه جواب دی الکه قرینه کما یادې چې د مشترک په غاړو معنی کې په یو معنی باندې دلالت کوي هغه قرینه تخوی باس نه وزیدا کم دې تلاړي اصول فقه تلاړي وینه مړه تخامخه من باس نه ولي وباسي من هغه قرینه مراد ده کوم قرینه چې په تعین د محذوب دلالت کوي هغه یادو دا نه چې د مشترک بغاړو مانو کې په یو معنی دلالت کوي هغه نه یادو سوې دالتن علی تعین المحذوب چې دلالت کوي په تعین د محذوب باندې ما ول څو قرینه پکار دي دوا یو په حذف د بل په تعین د محذوب زته دواړه مثال کې خیمه جوازن یعنی يحذف الفعل جوازا سوال دار چې جوازن ولی منصوب دی جواب وېدا مفعول مطلق دی
اعتراض مفعول مطلق خو هغې ته ویلی کېږي چې دا مخکې د دې نه فعل وي او دا په هغې مشتمل وي فعل په ده باندې مشتمل وي د قبیلې د اشتمال د کل نه په جز باندې مفعول مطلق جز او مخکې فعل شي هغې کلي فعل کې درې شی نه زمانه او فاعل نسبت الى الفاعل او حدثي او مفعول مطلق کې صرف یو شی حدثي نو فعل کلی او مفعول مطلق جزئی نو قانون دا دی چې مفعول مطلق باندې به فعل مشتمل وي دلته لنډه د اسانی وای مفعول مطلق هغې ته ویل کېږي چې د فعل په معنا باندې نو جوازن او د یحذفو دواړو معنی یوه ده نو څنګه دې ته مفعول مطلق وی جواب کوي چې وایي جوازن خو صفت دی او هر صفت کې لابودي د محذوب موصوف جوازن صفت دی او هر صفت کې لابودي د موصوف نه دلته موصوف چې محذوب دی حذفا جائزا حذفا دی خنو حذفا او یحذفو اوس صحیح شو کنه شو نو اصل کې مفعول مطلق حذفا دی به موصوف لري شوی د صفت دغه په ځای ولاړ دی او حذفا چې د یحذفو فعل باندې د فعل په معنا باندې مشتمل له خبره ختمه به اعتراض راځي چې حذفا موصوف جوازن صفت جوازن خو مصدر دی حمل د مصدر په چا باندې خو نه راځي زید عدل ویل شي چې زید عدل دی که زید عادل دی نو حذف جواز دی که حذف جایز دی حذف جایز دی داسې وایه ته خو حذف جواز دی حذف خو جواز نه نو حمل د صرف وصف رالی په حذفن باندې دا خو ټیک نه شو نو جواب کوي هلکه جوازن چې دا مصدر دی مبني للفاعل دی په معنا ده جایزن سره دی نو حمل د صرف وصف رانلی بلکې د ذات مال وصف رالی په حذفن باندې نو صحیح شو پوهېږئ که نه نو جوازن معنی حذفن جایزن دو اعتراضونه جواب وشولو یو دا چې حذفن جوازن مفعول مطلق دی او دویم دا چې په معنا د جایزن دی دا دو جواب شو ذهن کې به م وي که چې مثال راته وښایه فی مثل زیدن فی مثل زیدن اعراب حکایي دی ښه هلکه مثلو دی ولې راوړه وایي صرف د زید خبرې نه کوو هر هغه فایل یادو چې دغه شان واقع شي مخکې لږ ورشه څنګه واقع شي لکه په سوال د سائل کې د سائل د سوال په جواب کې واقع شي لکه سائل وایي من قاما ته په جواب کې ورته ووایې زیدن د سائل د سوال په جواب کې چې واقع شي فاعل نو دغه فاعل فعل ته په حذف جوازي سره حذف کولی شي اوس پوه شولئ نو مثلو یې ځکه زیات کړله قیدي کلي ته اشاره وکړله فی مثل زید ای فی ما کان جوابا لسوال محقق ولی صاحب قاعده دا شوله چې د سوال په جواب کې کته فاعل ذکر کې او فعل په سوال کې ذکر شوی نو په جواب کې که فعل حذف شي خیر دی جایز ده به سوال دو قسم لري کله محقق سوالی پرشته او سوال شوی من قام پرشته او سوال وشو او کله کله سوال مقدر وی رشته او معنی شوی دغه قصر سره روانه ده د سوال محقق مثال الله تعالی بیانې لکه فيما كان جوابا باغزه کې چې دا فاعل جواب واقع شوی وي فعل فاعل لسوال محقق د حقيقي سوال لپاره لکه دا لمن قال تأوي زيدوي هغه چاته قال چې هغه سوال کې وای من قام څوک ولاړ دی اصل کې سائل تبوس کوي سائلا سائل تبوس کوون کې امن داغه چا مبارک یقوم به القيام چا پورې قیام قائم دی الکه د نفس زید تبوس نه کوي د زید بلکې د فاعل تبوس کوي چا پورې چې فعل قائم وي ها دم دې تراز جواب دی ها چې لکه د زید تبوس کې نه زید خو کله مجرور وي کله مفعول وي نه به هم دا حکم وي نه زید خبره نه کومه دغه چا خبره کوم چا پورې چې فعل قائم وي که زید وي او که امر وي که هر څه وي داسې حال کې چې سوال کوونکی دغه چا په باره کې یقوم به چې قائم وي هغه پورې القیام نو فیجوز تعالی جایز ده ان تقول ته ووایې زیدن بحذف قام ووایې ای قام زیدن دام جایز ده ويجوز ودام جائز ده ان تقول چې ته وې قام زید قام زید پوره جمله پوره فعل مرسل وې بذکره ذکر یو کې ځکه دواړه جائز دي وانما قدر الفعل دون الخبر وليس بدلته اعتراض دی او دغه جواب کوي اعتراض دا دی من قام منګ ویل د دې جواب کې ته وې زید تاسو دا
او به د زید فاعل شي د فعل محذوفه د پاره نو دا سی ولی جوړه بلکې دا سی وای چې دا دی مبتدا شي د خبر محذوفه د پاره من قام زید قائم دی حذف شي یا زید قام د سی وای زید قام خبر دی حذف شي نو ته فعل حذفه دا غینه بهتره ده د څوک حذف کی او ځکه بهتره ده چې سوال کوم جمله اسمیه ده من قام فعل مبتدا ده من او قام فعل فاعل ټول ولا خبر ده جمله اسمیه ده نو که زید قام کی جواب بم جمله اسمیه شي نو سوال او جواب بمنس کې به د جملو مطابقت راشي پیږي کنه دا به بهتر شي او کده سی وکي چې من قام جمله اسمیه شي سوال کې او جواب کې زیدون قام زیدون کې به جمله فعلی شي دا خو مطابقت رانه لې د جواب داري مولوی صاحب دغه خبره خو ستاتیک د منو منګه خودم ردا ک زید قام کو خبر حذف کو نبه با قام فعل ضمیر به بکی فاعل پورا جمله به حذف شي او که قام زیدون کو صرف قام حذف کو به جزء جمله حذف شي او حذف کې قانون دار شي څومره کم حذف یې غمره بهتري نو په دغه خاطر باندې من قام حذف کو قام زیدون فعل نه زیدون قام کې قام چې کوم فعل فاعل لږه به پوره جمله حذف شي زه په پوه شوم ورته وګورئ وانما قدر الفعل او مقدر شو فعل دون الخبر خبرنا ذکر لان تقدير الخبر ذکر تقدیر د خبر کومنګ ومنو یوجب حذف الجمله واجبای به پورا حذف د جمله او که تقدیر د فعل وکو وتقدير الفعل کو نو واجبای حذف احد جزئیها واجبای به حذف احد جزئیها د جمله په دوه جزونو کې د یو جز شغه سره فعل دی ابو هغه واجب کی والتقليل في الحذف اولا دا کبرا ده او تقدیر په حذف کی چې دا اولای ځکه منګه صرف فعل قام زیدون جوړ کو قام حذف کو وکذا يحذف الفعل جوازا في مدى نور به وایو